د تر مثال خو د پلار یې ولې په زړه کې دومره حسد کینه بغضه ولې زموږ پښتنو کې دا ډېر زیات دی دومره په مینه روان شو خپل کلي ته مونږ ته څه پته وه چې هغه زموږ د وینو طالبان کېږي به هغه ته اصل مین ایشو اس میں جیلیسی تھی کیونکہ یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے اور فورن نیشنلٹی تھی ان کے ساتھ پیسے اچھے خاصے تھوڑے بہت کما لیے تھے تو ان میں جیلیسی تھی پښتو کې وایي نه چې ترز وی چې کم دی نو چې ښی نو رور یو چې بد شي تربور شي نو هغه دلته رښتیا شو مونږ ته قسم د دې ته خو مونږ پاسپورټونه هم ترې اخیستو ما چې راشه پاسپورټ راکړه چې دغه یورپ ته هم بوځم زما د دوه ترکه ویان دي د دوه ترونه مې زامنو نه پاسپورټونه اخیستو چې ځان سره هم بوځم سټډي دپاره تو اس بات پر جلس ہو گئے نا اور ایک دم اپنے اپنے پستول نکال کر یہ مقتولین بھائیوں پر فائر کی جن میں 3 بھائی لگ کر 2 موقع پر جان باغ ہوئے اور تیسرا جو کہ سر پر لگ کر زخمی ہوا جو بعد میں 3 دن بعد وہ بھی وفات پا گیا جو والله اما بار روټو ول سپور روټه راغشو په کور کې مې لمدې کړې دي او به هم خوړلې دي قسم پر رب چې دا څه هفته بنوه کنه دا څه ورځ بنوه دا څه ټیم بنوه چې خپل پلار به مې نه یادولو پکې بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن امان ہوں اور موجود ہوں نوشہرہ میں آج کی کہانی 3 سگے بھائیوں کی ہے یہ بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے ایک دوسرے کا سایہ تھے لیکن اپنوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے یہ افسوسناک واقعہ کیسے رونما ہوا قاتل کون ہے وجہ کیا تھی دیار غیر سے آئے یہ بھائی کیوں قتل ہوئے یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف لیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ اس بدقسمت بھائیوں کا بھائی موجود ہے یہ عینی شاہد بھی ہے ان سے بات کریں گے چونکہ یہ پشتو میں بات کریں پھر میں اس کا خلاصہ آپ کو اردو میں بیان کروں گا لاول دے اللہ پاک تاسو له صبر درکړي ډېره غټه صدمه خپل نوم راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پهله زما نوم سمیع الله دی دا څه واقع شوی و دا واقع شوی و چې لکه مونږ خپل ځاني بهر اوسېږو زه خپل اټلي کې یم زما مشر ورور هم اټلي کې دی او زما کشر ورور چې کوم دی ایز سټوډنټ بیچلر هر څه کمپلیټ کړل تا دغه ته سایپرس ته تللی کې سټډي کمپلیټ کا مونږ بیسلی کې پېښور کې پاتې کېږو زموږ خپل کورونه پېښور کې دي او زموږ چې کوم دی د کلي کور چې کوم دی هغه زموږ پلوسی بالا بادر بابا علاقه مانکي شریف نه مخکې چې کوم دی اوس نو خار مانکي شریف نه مخکې هغه زموږ د پلار نیکه کورونه دي نو زموږ د پلار لکه موږ چې واړو پلار نیکه هم غم خادي هلته وړله نو ځکه موږ هم هغسې کنټینیو یو د پلار په نقش قدم باندې دغه زموږ والد صاحب چې په حق ورسېدو زموږ د والد صاحب کفن دفن موږ په خپل کلي کې وکړو نو دې کې هغه ټایم تېر شو 2 کاله تېر شو خو والد صاحب داسې وي که نه لکه چې چا سره پلار قدر وي او دا پلار قدر ډېر چې لکه زه وایم که نه چې چا ته محسوس کېږي هغه مسافر سړي ته محسوس کېږي ډېر زیاته لکه ما ته خپله محسوس کېږي قسم پر رب چې داسې هفته به نه وه که نه داسې ورځ به نه وه داسې ټایم به نه وه چې خپل پلار به مې نه یادولو پکې وجه څه وه لکه په دې روز باندې څه خبره شوې دا داسې کار وشو چې مونږ کله دا یو فیصله مونږ خویندو وروریانو جوړه که نه چې یاره مونږ تاسو اټلي نه راشئ واپس او واده کوو اورې لکه یو خوشحالي به راشي د والد صاحب غم هېرېدو خو نه خو لکه یو خوشحالي به راشي نو خوشحالۍ دپاره 1 جون باندې مونږ یو پروګرام جوړ کړو زما د واده دی زه خپله په 20 مئی باندې رالم زما فلایټ ټکټ و پاکستان ته زه په پاکستان ته چې رالم 20 مئی باندې نو هغې نه پس زما واده شو همدې تره زامنو ته ګوره الله به حق دی پوه شوې زه تاسو ته دې کیمرې په دغه ویم چې یاره دا تره مونږ واده ته هم راغوښتی دی دا نور ترګان هم مونږ راغوښتي او راغلي هم دي 20 مئی باندې تاسو پاکستان ته رالی 1 جون باندې تاسو واده وشو بیا هغې نه پس تاسو هغې نه پس دې راغلي خو لکه د زړونو نه یو خدای خبرې خو مونږ ته پته د دې زړه کې مونږ ته بغض کې نه شته بغض کې نه حسد وجه دغه ده زما والد صاحب نن نه که تاسو شاته لاړ شئ که نه نن نه 10 کاله مخکې 12-15 کاله مخکې قسم پر رب که نه قسم درته خورم چې دا ما زړه چاړي دي خبرو سره والله اما بار روټو ول سپور روټې راغشو په کور کې مې لمدې کړي دي او بیا هم خوړلي دي
دومره تنګ سیا وه زما پلار به هلته کې ټافیان یو کمپني ده ایکسل په نوم ده زما پلار به هغې کې په موټرسایکل باندې ټافیانې خرڅولې 20,000 روپۍ تنخواه یې وه خدای پاک موږ ته همت راکړو موږ بار لاړو کامیاب شو شکر الحمدلله خدای ډېر هر څه راکړل رسټورنټ مشتری خپل په اټلي کې کورونه مشتری په اټلي کې په پېښور کې کورونه واغشتل زه هم چې یو ترې زوی چې کوم دی هغه د خو د مثال د روري د تر مثال خو د رور د پلاري ولې په زړه کې دومره حسد کینه بغضه ولې زموږ پښتنو کې دا ډېر زیات دی لکه موږ ته دا وینا لکه دا ویل کېږي چې دیو جایداد په تنازع باندې دا کسان مړ کړي آیا داسې څه خبره شته هیڅ خبره نشته په جایداد کې هیڅ خبره نشته څومره لکه دیو چې وراثتي جایداد او تقسیم کېدو دا تر ستاسو رضا هغه ته لکه داسې شوي که نه چې مخکې لکه موږ خو دې څیزونو کې خپل نور انټرسټ لرو قسم دی دې څیزونو کې زه انټرسټ لرم زما زه پیسو کوم تاسو ته ما خلاص خبره زما 9 کاله وشو بهر ما 9 کاله په دې کې زه زما د دویم ځل دی چې زه پاکستان ته رالم یو د پلار مرګ ته راغلم یو واده ته رالم نه زه په سامان سوکم دلته دا چې کوم دی دا زمونږ د نیکونو جایداد د کور او وړوکې ونې دغه ځمکه چې کوم ده هغه ټوله ځمکه یې راټوله کړه 100 روپو وه د 8-9 لک روپو جایداد و دا چې دوی پرې ناراضه و ناراضه نه ښه رضا و ښه رضا ما سره بقاعده ویډیوګانې دي ارور مشر ورور مې یو کلیپ جوړ کړی ویډیو هر څه شته دی هېڅ خبره نه وه هغه ټایم زما نیکه چې کوم دی په خپل لاس باندې ټکټ یې کېغوستی وي دا دغه ځمکې م شو ټول بسم الله وکړه خیر پکې د به خیر پکې وشو زړه کې بغض خو که نه زړه کې بغض و چې دوی ولې کامیاب موږ دې تره ته دې کې مو وي ځکه دا زموږ بار روان و که نه لکه دا د دې دپاره چې خوشحالي راشي ځکه موږ د خپل سامان واجو چې څوک به ځان له څه جوړوي جوړ دی کي زما نیکه دا فیصله وکړه ځکه زما نیکه وایي زما د مرګ او جنس پتل نه لګي په چند مثال وشم زما نه پس لکه مشران دي چې زه دا په خپل ژوند باندې هر څه وکړم د دې دپاره موږ نیکه راغوښتي دا نیکه مې دا هر څه وکړل لکه خپل هر یو کس له خپل حصه ورکړه موږ ویسې دا راته وایي تاسو جرمن نیشنل یې که زه ایټالین نیشنل یې هلته داسې شته داسې قطاري مطاري شته غیر مذهب ملک دی که نه زموږ زه قسم دی که نه دا زما څومره ټایم وشو زه انټرویوانې ورکوم که نه په الله اله زما زړه جاړي زه مسلمان یم الحمدلله امتي د پیغمبر علیه السلام صحیح ده هغه چې کم دي غیر مذهبه دي غیر مذهب انسان ډېر قدر دی مونږ غوسه هم حرامه ده که نه په اسلام کې ډز ولې په حسد باندې ولې مونږ تاسو سره څه ظلم کړی و مونږ ته قسم د دې ته خو مونږ پاسپورټونه هم ترې اخیستي ما چې راشه پاسپورټ راکړه چې دغه یورپ ته هم بوځم زما دا 2 ترکه ویان دي دې 2 ترونه مې زامنونه پاسپورټونه اخیستي چې ځان سره هم بوځم سټډي دپاره په کوم ورځ چې دا مړي کېدل فایرینګ کېدو په دې ورځ تاسو غونډه وه ناست وئ څه دعوت مو دا داسې کار وشو زما نیکه چې کوم دی زما خو تاسو ته اول کې وویل چې زما والد صاحب په حق رسېدلی دی 2 کاله مخکې زه چې پاکستان ته رالم نو ما ته د پلار کمی محسوس کېدو ما ته ډېر زیات کمی محسوس کېدو د پلار ما به د مور دې د چا ته هم دا نظر ځکه زنانې خفه کېږي جاړي را سره زه ما نه شو کتلی زه لاړم کلي ته زما د نیکه چې کوم دی دا کلي کې اوسېدو زه لاړم کلي ته نیکه مې ځان سره ګاډي کې کېنه مې راځه ځان سره د بوسه په لکه په چند مثال و غریب خپل خدمت یې نه شو کولی په دې لاسونو به مې خپل خدمت کولو قسم د پلار مینه به مې ماتوله په نیکه باندې د پلار بیا داسې کار وشو چې نیکه مې تقسیم مقسیم چې کوم که نه دا لږه ونې کې ځمکه یو کور سي یو کور به هر چاته خپله کمره ورکړه کمرې ورکړې چې دا 2 کمره شوه 2 کمره شوه دغه نو ما نیکه زما د کشر ورور چې کوم دا روانو په 23 تاریخ باندې د فلایټ و د ما بل ورور چې کوم وکاس د هغه په 25 تاریخ ته او زما خپله په 27 تاریخ و مونږ تلو واپس بهره نو زما د مشر ورور چې کوم دی وکاس که نه د ټول عمر لکه بهر تېر کړی ما خپله نو مونږ یاره بیا به راځو ملاقات به م نیکه سره کېږي یا به نه کېږي نیکه مې وویل یاره موږ خو خوشحالېږو ځکه مشران خو ډېر خوشحالېږي نو هغه چې کوم دی مونږ یو ګیدرینګ به جوړ کړو مونږ ټول وروریان روان شو قسم دی دومره په مینه روان شو که نه دومره په مینه چې دا یو تره زامنو سره ملاقات دی ښه په خوشحالۍ نیکم کېدل او فنکشنې ویډیوګانې تاسو ته وښیم که نه
دومره په مینه روان شو خپل کلي ته. مونږ ته څه پته وه چې هغه زموږ د وینو طالبان کېږي. به هغه ته زما ورور سهار وختي رینګ وکړو چې یاره کلي ته راشه. مونږ ټول ته روان یو، زه درنه واپس خپل ملکونو ته. دلته ماڼکي شریف کې ما دلته نه چرګان روان شو په خپل لاس باندې. روټۍ مې زر تنور کې پخې کې مې چې څوک یې پخې نه کړي، چاچیګان هم ستړي نه شي. ځکه مېلماني خبرې وکړي، هر څه مې تیار روان. هلته لاړې کېناستې ګیدرینګ هم وکړو، نو دا خبره ولې دې څه حده پورې راغله؟ دا خبره دا زما چې کوم نیکه دی هغه زما د تره ته امانت ورکړ. امانت دا چې یو هفته پهلې وتی دا یو 4 لک روپۍ دي، دا ځان سره به طور امانت کېده. هغې کې زه 50,000 روپۍ وله ورکړي وي زما نیکه ته واپس. څه 3.5 لک روپۍ پاتې وي. نو دغسې هغه دغه چې کوم دی که نه نیکه، هغه ورته په هغه ټایم کې روټۍ دوران که نه چې یار زما هغه امانت به ماله واپس راکړي. دغه یې ورته زما نیکه زما د تره ورته ولې دله امانت درکم، زه د زویم بس ما واغشتې. هغه ورته نه وایي دا غلطه ده، ټولو زامنو ته بس دا ورکوم، که ته هلې تاسو نو ټولو زامنو ته لکه غاړه مې بندېږي. په دې خبره باندې د تره موله کنځلې کول. قسم په رب چې ما ورته داسې وکړو ستا وراره یم که نه، زما پلار نشته، زه مسافر یم. قسم دی چې ماته د پلار کمی احساس معلومیږي. مې مکو در سره ناست دی ورته در کومې دله ما نه واله، ما سره خدای پګار څه ډېر راکړي، ما نه واله ولې ورکړه. پلار مه خفه کوم. په دې خبره پلار سره ګرم شو. زما مشر ورور چې هغه دا تاسو څه کوئ، څه لانجې شروع کړي کور کې، خلک راپورې خندوئ. موږ ظالمانو تاسو ټول لیدلو ته دلته راغلي وو چې موږ درنه واپس ځو خپل بس موږ زامنو بس ډزې شروع کوي چې ته زما پلار ته لګې خپل نیکه له ولې دغه نه کې کوم عمري ده تربیت خبره چا منې کول نه چې لکه ډزې مه کوئ. پلار یې خپله ډزې حسد کینه دې ټول په پلین راغلي وو. صرف دا خبره بانه شوه. خبره بانه شوه. په دې خبره باندې څوک ډز کې دا بانه چې مونږ ورته ویل چې مونږ واپس بهر ځو. سپینې کپړې نه شوې لیدلې، ویلي به مو ظالمانه ښه بده به م در سره نه کوله، ښه به صفا به م راته ویل. د مرګ نه و په کومو سختو باندې چې زما دا وروریان لاړو. زه دا وګوره دا ته ښکاري ټول سوی دی. زه ټول سوی یم په دې سوي جسم باندې زه هغه یورپ ته په غلا تللی یم. چې الله کامیاب کړي نو وروڼه دې لاړل. زما ورور په خپه کې راډونه په لاس کې راډونه په دومره سختۍ باندې لاړو، خدای کامیاب کو. هر څه ښه ډېر تېر رالو. ولې نشي زغملی؟ د تره زوی مثال خو د روري د تره مثال پښتو کې وایي نه چې تره زوی چې کم دی نو چې ښی نو روري او چې بد شي تربور شي. نو هغه دلته رښتیا شو. زما والد صاحب نشته که نه، د اختر ورځ وه، ما د کشر تره مې چې کوم دی دوبۍ کې پردیس دی مسافري کوي. د مسافر زړه نه بل مسافر ډېر خبرېږي. او مسافر چې کوم دی اختر ورځ که نه دا موبایل داسې مخې ته نیولي چوټۍ ورځي چې څوک به راپسې رنګ کوي. چې ما څه ټایم کې د اختر مونځ وکړو په اټلي کې، ما د تره پسې ډایرکټ رنګ وکړو. مې تره اختر دې مبارک شه، ما خو مونځ وکړو. مې مور ته مې رنګ نه دی کړی، د پلار مینه مې سره باندې ماته شوه، ما ته یې بچې ستا مبارک شه. نو ولې قتل، ولې حسد؟ موږ تاسو نه څه منې کړي خو هم نه وو، نو ما نه به هم څه غوښتي وو، زما وروریانو نه. ولې ډز کوئ؟ دا زه به ټول عمر دې ته ګورم. دا زما په لاس کې زما د ورور د کشر ورور لاس وینه ده، دا ټولې زه به دې ته ګورم ټول عمر چې دا زما د ورور لاس وینه دي، دا زما د مشر ورور لاس ګوتمه ده. زه به دې څیزونو ته ګورم. زه انصاف غواړم. زه د آی جي صاحب نه، وزیر اعلی صاحب نه، ډي پي او صاحب نه، دا ټول چې څومره اعلی افسران دي الله حکامو نه، زه انصاف غواړم اور ماته انصاف ملاو شي ځکه زه د دې کام بچی یم. جی ناظرین، آپ نے اس کے بھائی کی دکھ بھری داستان سنی. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے چونکہ یہ اٹلی نیشنل ہے. پاکستان آئے اور یہاں پر اپنے چچا اور چچا زاد بھائیوں کے ہاتھوں بے دردی سے مارے گئے. اس بھائی کا پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ تنازع کوئی نہیں تھا
मुदई जो था इसकी 1 जून को शादी तय हुई और फिर इस शादी की खुशी में इन्होंने एक दावत रखी थी। चूँकि अभी 23, 25 और 27 जुलाई को इन्होंने वापस जाना था। जब दावत के मुकाम पर ये इकट्ठे हुए, वहाँ पर जो चचा था उसका अपने वालिद के साथ तकरीबन 3.5 लाख रुपए तनाज़े पर तू मैं हुई और तकरार हुई। तकरार के बाद वो चचा अपने बेटों के हमरा मुश्तइल होकर फायरिंग की और अपने 3 भतीजों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इन्होंने ये भी कहा कि तनाज़ा कोई नहीं था, ना ही जायदाद था, ना ही पैसों का था, बल्कि हसद, बुग़्ज़ और लालच की ज़द में आकर चचा ने 3 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल किया है। चूँकि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है और इन्होंने उम्मीद भी यही की है कि इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त DSP कैंट सर्कल नौशहरा मुकद्दम खान आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मुल्ज़िमान कैसे गिरफ़्तार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारा मौक़िफ़ सुने कि ये एक बड़ा सानहा हुआ है। ये 4 भाई थे, समीउल्लाह और एक है शफीउल्लाह, अब्बास और वकास। ये पेशावर में रिहाइश पजीर है, बेसिकली है ये पलोसे, इधर नौशहरा पलोसे के रहने वाले हैं। ये बैरून मुल्क में मेहनत मजदूरी और अपना कारोबार इटली में कर रहे हैं। तो उनका दादा मोहम्मद असलम जो कि ज़िंदा है और उनका 95 साल तकरीबन उम्र है, ये उनके साथ आए थे कि भाई अपने चचाजाद भाइयों और अपने चचा के साथ मिल जाएं और इकट्ठा बैठकर कोई गपशप लगाए, क्योंकि कल परसों ये जाने वाले थे, 28 तारीख, आज की तारीख़ वापस जाने वाले थे। तो वहाँ पे उनके दादा ने जो उनकी जायदाद वगैरह की तकसीम की हुई थी, पहले से किया हुआ है। ये वकास और मकतूलैन का जो वालिद साहिब है वो पहले से वफ़ात पा चुका है। तो अभी वो ये उनके चचा, ये मुल्ज़िमान जो है, ये यावर, दूसरा मुंतज़िर और कदीर, और इनका बाप जो है शेर असलम, ये अपने उनके दादा के साथ तकरार पर हो गए कि यहाँ के वो तकरार कर रहे थे उनके साथ। तो ये मकतूलैन जो भाई हैं, ये चचा उनके दादा उनके साथ था, तो ये उनको कहा कि भाई तकरार न करें, आपका कोई बात हो या कोई मसला हो तो हमारे साथ बैठ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन दादा के साथ तकरार मत करें। तो इस बात पर जलस हो गए ना, और एकदम अपने अपने पिस्तौल निकाल कर ये मकतूलैन भाइयों पर फायर की, जिनमें 3 भाई लगकर 2 मौका पर जान बाग हुए और तीसरा जो कि सर पर लगकर ज़ख्मी हुआ, जो बाद में 3 दिन बाद वो भी वफ़ात पा गया। जो बचा है समीउल्लाह, इन पर भी मारने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने दौड़ लगाकर अपने आप को बचाया और ये 3 भाई जो है अल्लाह उनको जन्नत दे, वो इंतकाल कर गए। सर, ये बताएं, अभी हमारी बात हो रही थी मुदई से, वो कह रहे थे कि एक मुल्ज़िम अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ और उसकी जान को भी ख़तरा है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि वो उसके पीछे फिर रहा है। और क्या इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल, यावर मुल्ज़िम जो है, उनका जो बड़ा भाई है मुल्ज़िमान का, ये इसमें बकाया है, वन करीब इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो गिरफ़्तार हो जाएगा। चूँकि ये भी इटली नेशनल है, इसके 2 भाई भी थे, वो तो जहाँ बाग हो गए। इनका यही कहना था कि इसकी जान को भी ख़तरा है, एक भाई रह गया है, तो इसको क्या आप कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, कुछ सिक्योरिटी वगैरह देंगे? बिल्कुल, पुलिस इनके साथ है, इनको जिस तरह की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमारा ड्यूटी है, हमारा फ़रज़ में आता है कि हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर जो ड्यूटी कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम इसको सिक्योरिटी और ये अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे।
جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے SHO ازا خیل عاقب خان، سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، وجہ کیا تھی؟ گرفتاریاں کیسے عمل میں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ 18 تاریخ کو ہم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کا وقوع پیش آیا. پھر سمیع اللہ نے ہمیں رپورٹ کی کہ میرے 3 بھائی فائرنگ میں لگے ہوئے، تو 2 موقع پہ وفات ہو گئے تھے، ایک زخمی تھا، لیٹر آن پھر وہ بھی وفات ہو گیا. تو انیشیلی جو ہمیں پتہ لگا تو ان کا جائیداد کا تنازع تھا، لیکن وہ بھی صرف برائے نام تھا. اصل مین ایشو اس میں جیلیسی تھی، کیونکہ یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے اور فورن نیشنلٹی تھی ان کے ساتھ. پیسے اچھے خاصے تھوڑے بہت کما لیے تھے، تو ان میں جیلیسی تھی. کیونکہ یہ جائیداد جس پہ تنازع تھا، ان کا دادا زندہ ہے، تو اس نے بھی اپنی پراپرٹی میں تقسیم کر لی تھی. تو یہ ایک چچا تقسیم پہ خوش نہیں تھا، تو اس کے ساتھ لڑائی بحث وغیرہ اپنے والد کے ساتھ شروع کی. تو یہ لڑکے جو تھے، انہوں نے چچا کو کہا کہ وہ ہمارا بزرگ ہے، مشر ہے، تو اس کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں گے. تو ان کا تو پہلے سے دل بھرا ہوا تھا ان کے خلاف، تو بس ان کو بہانا چاہیے درکار تھا، تو بس ان پہ فائرنگ کر دی. 3 بندے ان سے لگ کے 2 موقع پہ وفات ہو گئے اور ایک پھر ہاسپٹل میں لیٹر آن. جب ہم نے سنا کہ 3 بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے، انہوں نے شاید کوئی دعوت بھی کی تھی، وہ دعوت پہ آئے تھے اور پھر جھگڑا کر دیا، ایسی کوئی بات؟ بالکل اسی دن انہوں نے دعوت رکھی تھی. وہ اصل میں ان کا جو دادا تھا، انہوں نے قرآن اندازی کی ہوئی تھی جو تقسیم ہوئی تھی، تو اس دن انہوں نے ڈیمارکیشن کرنی تھی اس دعوت کے روز. ہاں، اس دعوت کے روز. اور جائیداد کتنی ہے مجموعی طور پر؟ تقریباً 7 کنال ایک حصے میں ابھی ان کو ملی ہے، اور پر کنال 1 لاکھ بھی مشکل سے ریٹ ہے یہاں پہ. ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسد، لالچ اور بغض خاندانوں کے خاندان مٹا دیتا ہے، جس کی واضح مثال نوشہرہ میں رونما یہ افسوسناک واقعہ ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.